نشه هغه ناسور دی چې په انساني شعور وار کوي. نشه د ټولنې نه تماشه جوړوي، صلاحیتونه خوري او د پرمختیا لارې نیسي. مهمه ده چې موږ د خپلو نسلونو د حفاظت دپاره د نشې خلاف جهاد پایل کړو. دا وینا د کاټلنګ سرکل ډي اس پي ګلشید خان په یو نجي تعلیمي اداره کې د نشې خلاف د آګاهۍ مهم په لړ کې را جوړې شوې دستورې ته د خطاب په مهال کړې ده. هغوی ویل چې نشه خرڅونکي د مرګ سوداګر دي. د دوی مخنیوي د ټولنې د هر وګړي ذمهواري ده. کوم زموږ نن دا غونډه وه دا د منشیاتو د آګاهۍ په سلسله کې وه. ورسره د دوی د خپل داود سرمني هم پکې منعقد شول، هم وشو. ستاسو په ذریعه باندې د ټي وي شیشه باندې کیمرې په شیشه باندې زه عوامو ته دا یو اپیل کوم چې د منشیاتو نه انکار وکړي، د خپل مستقبل ماشومان او دا چې کوم دی دا بچ کړي. دا زموږ ګلونه دي، په دې په دغه وروستو راتلونکي وخت کې به دا خلک چې کوم دی زموږ دا ملک چې کوم دی ساتي. لهذا دوی له چې کوم دی په رګونو کې د نشې د دغه چې کوم دی دې نه توبه وباسي. زموږ کوم په دې کې سمګلران دي یا دغه ککړ دي، نو هغوی ته دغه چې زموږ ادارې دي پسې دي او دوی له به چې کوم دی سخت سزا لپاره چې کوم دی دوی موږ نیسو عدالتونو ته به پیش کوو. پرنسپل رئیس احمد د خپل دغه عزم څرګندونه وکړه چې د نشې د لعنت خلاف به ټولې وسیلې په کارولی شي. د ژوند د ترقۍ دوام او مرام دا دی چې موږ د خپلو نسلونو حفاظت یقیني کړو. سیمینار موږ وکړو، هغه د انسداد منشیات خلاف د آګاهۍ د مهم په سلسله کې و. الحمدلله ډیر زبردست سیشن زموږ ډیر خوږ او دروند میلمه ډي اس پي ګلشید خان صاحب موږ سره وکړو او د دې په حواله سره ماشومانو ته ډېرې ښکلې خبرې وکړلې چې هغه زموږ په سمجھ کې هم رالې او موږ به کوشش کوو چې یاره په دې ماشومانو باندې دغه شان خیال کوو او داسې قسمه څه څیزونه چې زموږ په نظر کې راځي نو موږ به دې ته ریپورټ کوو. الحمدلله ډېر زبردست سیشن و. زه د دې سیشن په انعقاد باندې د ډي اس پي صاحب او د هغې د پوره ټیم شکرګزار یم چې زموږ د وړو سره ډېر اهم خبرې ډسکس کړې. محمد ایوب، پښتونخوا ریډیو، مردان.